بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربي زدني علما، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مخکې سبق کې د علامات د قیامت په اړه کې من خبر او کړل، نو بعض کسان دي چې هغه علامات د قیامت دا جمعي کوم خبرې دی نه مني، هغه د حدیث او دین ثابت کړل. نن سبق کې د مجتهد په اړه کې خبره ده. مجتهد هغه کس ته ویل کېږي چې په کوم خبرو کې د قران او د حدیث او حکم صراحتا نه راغله، نو دا مجتهد خپل جهد، خپل طاقت او خپل قوت د حق د ادراک د پاره چې دا خرج کوي د کستا مجتهد ویل. نو زمونږ مسلک دا دی چې مجتهد د چې کله اجتهاد وکي، نو دې په خپل اجتهاد کې خطا کیږي هم او دې په خپل اجتهاد کې برابر کیږي هم. یعنی کله په خپل اجتهاد کې برابر شي او کله په خپل اجتهاد کې چنده شي غلط شي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مجتهد لپاره دوه طریقو کې ثواب دی. کله دغه شو برابر شو زیاده د دوچن اجر ملایي، او کنه دوچن دغه نه شو برابر نه شو غلط شو، نو صرف په اجتهاد باندې ورته یو قسم اجر ته ورته ملایي. دا وای اصل کې او دغه چې کوم دي کنه معتزله او دا او چې دا مجتهد د خطا کیږي نه دی به همیشه لپاره صحیح وي، همیشه لپاره به صحیح وي. نو اشاعره دې خبر ته تللی دي چې رقم مسله د چې پایږي د قران او د حدیث هغه یو مسائل چې نه په دوه قسم دي. یو مسائل عقلیه دي، عقلیات، او یو چې نه دا مسائل شرعیات. عقلیات دي ته ویل کېږي چې هغه په دلیل عقلی سره هغه ثابتېږي، یعنی د قران او د حدیث نه چې نه دا ثابت نه. او شرعیات دي ته ویل کېږي چې هغه با عقل باندې یوازې هغه نه برابرېږي بلکې باید د قران او د حدیث دلیل پکاري. بیا دا دي چې دغه مسائل شرعیه دا په دوه قسم دي، یو مسائل اصلیه یو مسائل فرعیه. اصلیه دي ویل کېږي چې دغه تعلق د اعتقاد سره وي، د اعتقاد سره تعلق وي، لکه عذاب قبر شو، الله پاک یو منل شو، توحید شو، رسالت شو. دا ایو دي مسائل فرعیه. مسائل فرعیه چې هغه دغه سره تعلق نه وي، د اعتقاد سره تعلق نه وي، بلکې د فقه چې کوم فروعات دي، لکه په وینه باندې او د سماتي کنه ماتيږي، فقه باندې او د سماتيږي کنه ماتيږي. واو شو به معنی نو په هغه مسله چې مسائل شرعیه فرعیه وي، مسائل شرعیه او فرعیه وي او پای کې یقیني خبره نه غنا، یعنی یقیني خبره په څه مطلب دا چې قران او حدیث په واضح خبره نه، نو په دې کې مجتهد اجتهاد وکړي. لکه په مسائل عقلیو کې مده نه کوي یا دغه شان دی بدایي کې چې نه منه کوي، په مسائل شرعیه اصليه کې د اجتهاد نه کوي او ثابت دي. چې کوم مسائل شرعیه فرعیه نو پای کې چې لکه د قران او د حدیث واضح حکم نه وي، نو دی پای کې اجتهاد وکړي. دا اجتهاد چې کوي نو د کله په اجتهاد کې برابرېږي او کله په اجتهاد کې څه خطا کیږي. ما وای اصل کې د دې اختلاف میراث چې نه په دې باندې دا چې لکه مسائل اجتهادیه چې دي کنه، نو په دې کې د الله تعالی طرف نه حکم معین شته کړی. نو په دې کې څلور مسلکونه دي. څو مسلکونه دي؟ څلور مسلکونه دي. یو دا دی چې په مسائل اجتهادیو کې د الله تعالی طرف نه یو حکم چې نه دا معین وي، دا نه وي معین. اولنې مسلک دا دی چې په مسائل اجتهادیو کې د الله تعالی طرف نه مخکې یو حکم متعین نه وي، بلکې دی مجتهد چې په خپل اجتهاد سره کم متعین کو دغه د الله تعالی حکم شو. واښوي به معنی چې د مخکې نه یو حکم متعین نه وي، بلکې چې دی مجتهد صدا کو چې دغه حق دی. ویم نمبر دا دی او دا اکثر معتزله مذهب دی. اکثر معتزله مذهب دا دی چې په دې مسائل اجتهادیو کې د الله تعالی یو حکم د مخکې نه متعین نه وي، بلکې سچ هم مجتهد اجتهاد وکړو نو به دغه اجتهاد سره به دغه د الله تعالی حکم وګرځي. ویم دا دی چې لکه د دې مسائل اجتهادیو کې د الله تعالی حکم چې دا متعین دی، د الله تعالی حکم د مخکې نه سره خو دې په خپل دلیل سره دا راځي. نو سیدا ده کنه چې کم د الله تعالی د طرف نه حکم متعین دی د مخکې نه، نو چې الله تعالی د طرف نه متعین دی بیا د په حال خالی نه وي، یا به دلیل وي یا به دلیل نه وي، یا به دلیل وي یا به دلیل. نو بعضی کسان لکه بعضی فقها او مسلک داره
چې دا په مسائل اجتهادیو کې د الله تعالی تر طرف نه یو حکم چې د مخکې د متعین دی خو باغی باندې دلیل نشته دی باغی باندې دلیل نو دا مجتهد په خپل اجتهاد سره هغه دلیل چې دا پیش کوي پوه شئ ما ته فکر دی دریم خبره ده چې په مسائل اجتهادیو کې د الله تعالی تر طرف نه مخکې نه حکم متعین او باغی باندې دلیل هم شته نو بیا به کې دوه مسلک دي چې دلیل پېشته نه هغه دلیل بیا قطعي یا به دلیل سوي ځنی وي نو د متکلمین یو جماعت مسلک دار چې د الله تعالی طرف نه په مسائل اجتهادیو کې حکم متعین دي او هغه حکم متعین دلیل پای باندې مشته او دلیل پای باندې قطعي دي پوه شو باندې او د غوړه مسلک چې نه هغه اشاعره هغه سلورم مسلک دی چې په مسائل اجتهادیو کې مسائل اجتهادیه فرعیه په دې کې د الله تعالی طرف نه یو حکم د مخکې نه متعین دی او په دې باندې دلیل مشته هغه دلیل ځونی دی دلیل څه ځونی دی نو دغه مجتهد کداغه دلیل ځونی ته ورسېدو نو دې صحیح شو او کله ونه رسیدو نو دې څه شو لکه دا په مجتهد باندې ضرورت نه چې خامخا دې بل کدا خبره صحیح کوي با پوه او دا غلط چې کوم دي کنه دوی چې دا د په غلطي کې نو معتزله چې د په غلطي کې نو په دې باندې چیرې مجتهد د دې نه کله خلق خطا هم راځي نو په دې باندې سلور دلیلونه چې دا پیش کړی دي په دې باندې پوه شئ اوس وګورئ دې څه والمجتهد في العقليات والشرعيات الاصليه والفرعيه او مجتهد په عقليات او عقليات څه ته ویل کېږي یعنی هغه مسائل چې په سره ثابت وي په دلیل عقلی سره ثابت وي په سره ثابت وي والشرعيات شرعيات ته ویل کېږي چې هغه په عقل سره نه وي ثابتو بلکې د قران او د حدیث نه سوي ثابت وي الاصليه شرعيات اصليه په شرعيات په دوه قسم دي یو اصليه یو سری فرعيه اصليه څه ته ویل کېږي چې هغه تعلق د اعتقاد سره وي تعلق د څه سره وي او فرعيات تعلق د اعتقاد سره نه وي نو والمجتهد قد يخطئ وقد يصيب کله کله د خطا کیږي او کله کله څه کیږي برابرۍ وذهب بعض الاشاعره والمعتزله او بعض اشاعره او معتزله اتري دي خبره ده الى ان كل مجتهد في المسائل الشرعيه الفرعيه لا قاطع فيها مصيب چې هر هغه مجتهد چې په مسائل شرعیه او فرعیه کې چې هغه یقیني نه وي یقیني څه مطلب و چې پای کې دلیل قطعی نه وي یعنی هغه مسله اجتهادیه د قران او د حدیث نه ثابته نه وي نو دې پای کې مصیب دی یعنی همیشه لپاره خطا کو صحیح کیدونکې دی وهذا الاختلاف مبني على اختلافهم او دا اختلاف مبني له بل اختلاف باندې في ان الله تعالى في كل حادثه حكما معينا حكمه في المسائل الاجتهاديه ما ادى اليه راي المجتهد چې د الله تعالی طرف نه د الله تعالی طرف نه د الله تعالی لپاره په هر نبی مسله کې یو حکم متعین شته او کنه دا هر مسله اجتهادیه چې دا حواله کړل شي د رائے د مجتهد ته نو په دې کې سره اختلاف دی او تحقیق هذا المقام ان المساله الاجتهاديه چې مسله اجتهاديه اما ان لا يكون من الله تعالى فيها حكم معين قبل اجتهاد المجتهد چې یا په دې کې د اجتهاد د مجتهد د مخ کې وا په دې کې الله تعالی طرف نه به حکم معین بنوي او دا مسلک د چاره د اکثر معتزله چې د الله تعالی طرف نه په دې مسلې اجتهادیه کې مخ نه حکم متعین نه بلکې چې سه هم به مجتهد په خپل اجتهاد سره متعین کوم دغه الله حکم دی دا څه کوي اکثر معتزله او یکونو یا د دې سره د مذهب د بعض فقهاو مسلک ذکر کوي چې دا الله تعالی طرف نه په دې کې یو په دې الله تعالی نه په دې مسلې اجتهادي کې حکم متعین شته واښوي متعین شته او بیا چې متعین شته کنه نو په دې کې بیا دوه مسلک دي یو دا چې دلیل به نشته نو بعض فقهاوی وحين اما ان لا يكون من الله تعالی دلیل چې په حکم کې په دې مسلې اجتهادي کې د الله تعالی طرف نه حکم متعین دی او په حکم متعین باندې دلیل نشته وو شو به معنی او يكون یا په دلیل وي یعنی په مسلې اجتهادیه کې الله تعالی طرف نه حکم متعین وي او دلیل به هم وي هغه دلیل بیا قطعي او یا بظني وي نو د متکلمین او جماعت دې طرف ته تللی چې دغه دلیل بسوي قطعي به وي او ظني یا بظني وي نو ظني چې نه دا فذهب الى كل احتمال دغه مسلک ته دا ظني چې وي چې دا اکثر اشاعره او د دې الهه مسلک ته نو فذهب الى كل احتمال جماعت هر احتمال د یو جماعت ته لري
والمختار خبر ده ان الحكم معين چې حکم د الله تعالی طرف نه په مسلې اجتهادیه کې سره معین دی وعليه دلیل ظني او په دې باندې سره دلیل ظني دی ان وجده المجتهد اصابه کچته مجتهد دغه دلیل ظني اومند په خپل اجتهاد سره نو د څه شو صحیح شو وان فقده اخطا او کچره دوره کو هغه نو بیا به صحیح خطا وکړي والمجتهد غیر مكلف باصابته او مجتهد دا مکلف دی چې خامخا د خپل د اجتهاد بسوي صحیح وي ولی لغموزه وخفائه د وجه د دقیق کېدو د دینه د وجه د پټوالي د دینه چې دا لکه دقیق خبره ده بده کې باریک خبره ده پکې نو دلیل وجه نه دا دغه نه چې په خامخا د ترسیم فلذلك الذي وجنا كان المخطئ چې خطا کوونکې معذور دی بلکې ماجور نه ماجر ورته کولېږي فلا خلاف على هذا المذهب وبدي اختلاف نشته په دې مذهب باندې في ان المخطئ ليس بآثم چې خطا کوونکې دی ګناهګار نه دی انما الخلاف في انه مخطئ ابتداء وانتهاء وجدي په دې کو اختلاف نشته دی چې دې په دې باندې ګناهګار نه دی اختلاف په دې کې دی چې د اجتهاد شروع کوي نو دا ابتداء او انتها په اعتبار سره د دې خطا کوونکې دی کنه ابتداء په اعتبار سره مطلب د دلیل په اعتبار سره او خطا د انتها چې د حکم په اعتبار سره واش په دې معنی نو بعض مشایخ دا وایي لکه امام شیخ ابو منصور ماتوریدی رحمت الله علیه چې لکه د چې کنه د ابتداء او انتها دواړه مختلف او دغه وی کنه دا نور ماتوریدیه او دغه نور دغه کوم دي نور علما کرام چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا مسلک ته او صدر شریعه دا مسلک ته او چې په دلیل کې یعنی ابتداء خو مفتی نه ده خو انتهاء چې ده مفتی ده واښو به معنی ها د ابتداء او انتهاء دواړه مختلف کنه صرف انتهاء مختلف نو په دې کې دوه مسله لري بعض مشایخ لکه ابو منصور ماتوریدی رحمت الله علیه د مختلف یعنی دلیل په اعتبار سره او د حکم په اعتبار سره خطا کوم کړي او دا نور کم مشایخ چې دی پای کې صدر شریعه هغه چې نه وای او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا مسلک دی چې هر مجتهد چې دی رکا برابر دی الله تعالی باندې یو حق یو دی واښو به معنی وګورئ دا وانما الخلاف اختلاف في انه مخطئ ابتداء وانتهاء چې د مخطئ ابتداء وانتهاء کړه اي بالنظر ابتداء مطلب ابتداء وانتهاء اي بالنظر الى الدليل والحكم جميعا فنظر کول سره دلیل ابتداء وي او حکم انتهاء وي واليه ذهب بعض المشايخ او تدريب بعض المشايخ بعض ما سوختي وهو مختار ابو الشيخ ابي المنصور او دا ابو منصور رحمت الله ابو منصور ماتوریدی رحمت الله علیه دا مسلک ته پوښتنه به دي معنی ها او دوی ځان د بار د دلیل پېښ کې چې پیغمبر سلام ګوره د صحابه کرامو سره په غزوه بدر بدای کې د اسارا کفار د یوم البدر پای کې لکه مشاوره وکړه نو عمر دانو چې د قتل دوه قتل کو او حضرت ابوبکر فرمایي چې سبا کوي فدیه به دی واغله او پرې بره نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام یې کچتا دا ابوبکر سوي دي هغه خبره چې دا صحیح ده د په پریدو فدیه به دی واغلو نو بیا الله تعالی آیت نازل کو لولا کتاب من الله سبق لمسکم فيما اخذتم عذاب عظیم او بیا سلام فرمایل کچته دی عمر دغه دا فیصله نه دا عذاب نازل شوی نو عمر دغه بچی نه دا به نجات مندل او نور به نه مندل نو څګور عادت ابوبکر دغه په لاول کې دلیل پېښ کو کنه دا دلیل چې نه څه شو دا خطا شو لکه پوښتنه به معنی نو کچرته دا مجتهد دا په انتهاء او ابتداء دا دوه چې نه ده برابر وې نو بیا بدو د عذاب مستحق نه دا بنو او انتهاء فقط یا بس صرف انتهاء چې نه دا بلګه دغه بوي مختی بوي یعنی دلیل برابر ده ولکه حکم خطا ده اي بالنظر الى الحكم حيث اخطا فيه چې خطا کړی بده کې وین اصحاب فی الدلیل اگر چې رسیدل په دلیل کې صحیح ده په دلیل کې حيث اقاموا على وجهه چې په دې سره چې دا قائم کړی دا په داسې طریقې باندې مستجمعا بجميع شرایطه وارکانه چې دا ټول شرایط او ارکان چې دا جمع کړي لکه پوښتنه به معنی نو ګوره لکه د دې لپاره وي په دې معنی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا مسلک دی چې لکه هر مجتهد چې نه لکه صحیح دی او حق د الله تعالی باندې یو دی او دلیل په دې باندې ولې لکه د داوود علیه السلام او سليمان علیه السلام قصه چې لکه هر یو په خپل حکم باندې دا عمل وکړو هر یو په خپل حکم باندې عمل وکړو لیکن الله تعالی سليمان علیه السلام خاص کړه د ففهمنا سليمان ځکه چې د اجتهاد سی او د بل عادت داوود علیه السلام د اجتهاد په مقابله کې صحیح نه پوښتنه به معنی او بل دا کنه چې لکه مجتهد لا الله پاک په دې خطا باندې اجر ورکړي نو دې مطلب دا دی چې د دلیل کې چې نه د تصواب ملاويږي لکه یو خبره صحیح ده او بل غلطه ده
نو ثواب ورته ملاويږي. واتا بما كلف به او راوړي دی هغه کم چې مکلف کړي شي په دې باندې اعتبارات نه وليس عليه في الاجتهاديات او نه په اجتهادي مسائلو کې اقامه الحجه القطعيه التي مدلولها حق چې مدلول دا حق ته خامخه. والدليل على ان المجتهد قد يخطئ بوجوه وسه دا خبره کنه چې مجتهد چې نه کنه دا کله کله خطا کوي. زمون بس لګ دا چې مجتهد پر خپل اجتهاد کې کله کله خطا کوي. دا نور خلک وایي چې نه خطا کوي. نو زمون په دې خبره باندې څلور دلیلونه پیش کړي چې په مجتهد کله کله چې نه خطا کوي. نمبر 1 چې نه هغه د سليمان عليه السلام واقعا بیانې چې په سليمان عليه السلام په واقع کې ګوره د سلو چې یو پیرا یو سړی راغی او حضرت داوود عليه السلام دی وی چې د دې سړی ګډه بيزي راغلي دي او هغه ګډه بيزو زماغه فصل چې نه خړلې لري زماغه پټې چې نه ما خراب کړل ته موږ فیصله وکړه. حضرت داوود عليه السلام ور فیصله وکړه او ورته وی چې لکه دستا پټې خراب کړل چې ته زړه دا ګډه بيزي واغله ګډه بيزي ورکړل خبره خلاص ختم کړه. واښوي چې دې په اوس کې دا سليمان عليه السلام چرالو او سليمان عليه السلام ورته وی دا څنګه فیصله شو او چې د سوي چې نه زما په باندې خو بل خبره سیده سو داوود عليه السلام وی وایا نو هغه چې لکه د ګډو والو چې نن دلته پټي ورکو او د پټي والو بغړي بيزي ورکو. نو دا سړی چې نن د پټي نقصان کړل نو دا به د پټي چې نن دا ولکه وکړي او دی له بلکه او به ورکړي او دی له هر څه چې دا ورکړي د فصل چې په کوم حال کې ونو هغه حال ته ورسي بس دا نو بیا د پټي بلته حواله کی تر هغه وخت پورې با د پټي والا سره بستر اګړي بيزي وي د به ځان وړي وباسي د به ځان چې نن دا په پي وباسي او که بچی راوړو دا به ځان دقي او دا فائدې به لري ګړو بيزونه اخلي چې کله د پټي دغه ځای تر ورسېدو جو بیا په پټي والته پټي حواله شي او ګړو بيزو والته بغړي بيزي حواله شي. نو سليمان عليه السلام دا فیصله وکړه الله تعالی دا خو کړه. الله تعالی په قران مجید کې فرمایل ففهمناها سليمان موږ سليمان عليه السلام لا دا په ورکړه. نو که سليمان عليه السلام دا دغه چره کنه دا برابر نه مجتهد دا کړه نو د سليمان السلام الله تعالی ولی تخصیص کړو. دا تخصیص یې کړه ځکه چې د پدې کې څه شوی دی صحیح شوی دی او دا نور حضرت سليمان داوود عليه السلام پدې کې څه شوی دی خطا شوی. اوس ګوره الاول قوله تعالى ففهمناها سليمان وضمير للحكومه ففهمناها چې موږ خودله واغه تاسو ورته خولو یا حکومت ورته خودلو او للفتيا یا موږ د فتوی ورکول د جواب ورکول موږ د حق ورکړو. ولو كان كل منهما الاجتهاد ولو كان كل من الاجتهادين صوابا وکړه دوه اجتهادونه صحیح وي د سليمان عليه السلام اجتهاد د داوود عليه السلام دوه اجتهادونه صحیح وي نو سليمان عليه السلام د ذکر الله تعالی خاص نو کړي او د چې به ویلې چې ففهمناهما سليمان و داوود فوجي نو دلته چې الله تعالی د سليمان عليه السلام دا خبره خاص کړی دا سليمان عليه السلام ذکر کړی دی د دې وجه دا چې سليمان عليه السلام په اجتهاد کې برابر شوی دی. ولو كان كل من الاجتهادين صوابا لما كان لتخصيص سليمان السلام بذكر جهه نبي ابو سليمان السلام د خاص کولو د ذکر وجه بنوا لان كل منهما قد اصاب الحكم حينئذ ځکه هر یو ته په دغه وخت حکم چلند او رسول او فهمه او د پایمه نس شوی دی پوه شوی دی لکه پوه شوی به معنی قاضي مخکې دویم دلیل. والثاني الاحاديث والاثار الداله واحاديث او اثار چې دلالت کوي په تردید اجتهاد بین الصواب والخطا بحيث صارت متواتره المعنى. لذا قال عليه الصلاه والسلام ان اصبت فلك 10 حسنات. لګه عبد الله ابن عمرو بن العاص فدغه خواته رضی الله تعالی عنہ د خواته وکسان پیغمبر اسلام راولېګل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له دوه کسانو خپل دغه وړه فیصله وړه چې زمونږ په منځ کې فیصله وکړه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عبد الله ابن عمرو ابن العاص ته فرمایل چې ته د دوی په منځ کې ته فیصله وکړه. نو ورته چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم زما څنګه فیصله کوم چې ته حاضر زما څنګه فیصله کوم او چې ته حاضر زما په دې کې غلط شمه. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ته فیصله وکړه کچې ته صحیح شوي او تا دا بار بلس قسم اجر بچیندا به ملاويږي او که اجتهاد دی وکړو خطا شوي یو اجر ورته ملاويږي. واښوي به معنی نیو دا حدیث شو. ویم حدیث چې پیغمبر علیه السلام حضرت عبد الله ابن عمرو دغه روایت هم دغه رګنه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل کله دغه د ورسېدو حق د ورسېدو دوه اجرونه وي او که حق د ورسېدو یو اجر وي. بحيث قال عليه الصلاه والسلام ان اصبت فلك 10 حسنات كچته سيجن لسنه کې ورته ملاويږي وان اخطات فلك حسنه واحده يوم ورته ملاويږي. وفي حديث اخر وبل حديث کې جعل للمصيب اجرين ګرځول شوی دا دغه لپاره
دا صحیح کیدونکو لپاره دو اجرونه وللمخطئ اجرا واحدا او د مخطئ لپاره اجر واحد. وعن ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ او حضرت عبد الله بن مسعود قال خبر را لنا وی چې هغه زنانه چې هغه لکه نکاح شوی او واده نه شوی دا واده نه شوی خاوند سره ملاو شوی نه مہر مقرر شوی نه او خاوند مرشي یا چې طلاق ورکړي نو د دې زنانه لپاره به مہر بسي بیا چې زو اجتهاد وکما بیا وی یوم یشباد چې ما اجتهاد وکم اګه زمانه طرف نه جدا بلکا دا صحیح او جدا الله تعالی طرف نه یو غلط او زمو د شیطان د طرف نه وي او وی چې د دې زنانه لپاره مہر مثلی وي لا شتت ولا وکسا دا حدیث الله الفاظ راغلي نو ګوراله کې دا وی کنه نو کوم مجتهد دا نه خطا کړي نو دا حدیثونه د لپاره بدانیم اجر وولوي واښوي. وعن ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ان اصبت فمن الله کچره رشتي نه په دی باندې نو دا ودا د الله طرف نه کړی شو والا فمني ومن الشيطان زما شنو وقد اشتهرت تقطيعه الصحابه بعضا في الاجتهاديات او دا رنګ صحابه کرام چې نه کنه دا په بعضي مسلو کې چې دا لکه په اجتهادي مسلو کې د یو بل سره اختلافات راغلي دي او دا راغلي لکه حضرت عبد الله بن مسعود عنه د چې نه دا عول مسله تسویل د مساله العول پدای کې کنه نو هغه چې کله د پته ولګي نو یو حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنه هغه چې نکاح متعه دا به حلال ګڼله حضرت عبد الله بن زبیر نے فرمایل وکړه دې کارو کنه د پکانو باندې ولما لکه دې څونه کې نو هغه لکه غلط حساب کړی نو مجتهد دا لکه دې دا کله کله خطا کیږي واښو به معنی الثالث دریم نمبر ان القياس مجرم لا مثبت ما دو ګورئ قياس دې کنه دې په ذریعہ سره حکم ثابتېږي نو بلکې د قياس په ذریعہ سره دا حکم ظاهري کې تاسو د قياس په سبق کې نورانوار کې اصول شاشه کې دا ویلې نو ګوره وای چې کم څه په قياس سره ثابت شي نو قياس خو دې ویلېږي کنه چې تعدیه الحكم من الاصل الى الفرع بعله متحده بينهما چې لکه یو فرع یو مقیس وي د مقیس علی په مقیس علی کې خو د قران او د حدیثو کوي کنه نو دا قياس نه دا خو ډایرکټ خدا دغه نه نقلي دلیل نه لري خدا لکه چون کې دغه اصل معنی تا دا کړه ده نو دا قطعي دلیل سره قطعي دلیل او قطعي دلیل نه یو حکم ثابتيږي نو دغه شانتي حق چې دا یوي نو په قياس کې هم چې یو برابر راته نو ناراضي. الثالث ان القياس مظهر قياس مظهر ده لا مسلم ثابتون کنه فإن الثابت بالقياس ثابت من نص ايضا معنن ثابت په قياس سره ده لکه دا په نص سره ثابت شوی ده معنن وقد اجمعوا او دوی علماء کرام اجماع کړی دا على ان الحق فيما ثبت بالنص واحد چې په نص سره یو ثابتيږي نور نه ثابتيږي نو دا شان دي قياس نه بل سره به هم یو ثابتيږي او یو چې نه هغه به یا خطا یا ما صحیح وي د سینګي چې هم خطا وي هم صحیح. الرابع وسلورم نمبر السلام نمبر 3 انه لا تفرقه في العمومات الوارده في شريعه نبينا صلى عليه الصلاه والسلام بين الاشخاص چې په عام واردو مسلو کې د زمون په شریعت کې د اشخاص په منځ کې جندا فرق نشته لري نو کچرته هر یو مجتهد فلو كان مجتهدا مصيبا وای کچرته هر مجتهد جندا مصيب لازم اتصاف الفعل الواحد بالمتنافيين بالحظر والاباحه نو لازم شی به د یو فعل متصف کېدل په دوه متنافس وزن باندې یعنی هم بجایز هم ناجایز ولکه ګوره زمون په نسبت باندې ګوره په شریعت محمدي کې دا چې لکه اشخاص په منځ کې فرق نشته لري نو که هر یو خبره صحیح وي نو بیا لکه موږ وایو چې په وینه باندې او داس ماتيږي امام شافعي رحمۃ اللہ په وینه باندې او داس نه ماتيږي نو ګوره کده څه کدا وانه صحیح وي زي امام صاحب لام صحیح وي دا هم صحیح وي نو بیا بلکه یو سیز جایز او ناجایز پرې کې بدمانو کې دا خبره براتله چې هم دا جایز دی هم ناجایز دی یا نبی سي تمر دم بنل باندې چې څو پورا مشکل نه دا جایز دی دا او بنل باندې ناجایز دی نو کچرتا وانه اجتهادونه صحیح وي نو په یو سیز کې با هم علت او هم حرمت راتله او السعة والفساد والوجوب والعدم وتمام تحقيق هذه الأدلة والجواب عن تمسكات المخالفين ودري پورا تحقيق د دلیلونو او جوابونو د مخالفینو د دلیلونو يطلب من كتابنا التلويح في شرح التنقيح واذا زمون په کتاب تلويح نوم ده او په تنقيح په شرح کې توضیح تلويح آی کې جدا تاسو بیا کده شو تاسو ول کې به ویډیو کې کده تاسو ختم کړئ یا نه ختم کړئ نه لپاره کې ګرځوي